أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. شپیتم آیت تے بسرۃ النمل کی فون ویلشو چا آیا اللہ غرد عبادت تبارا کنا آغا سیزان غرد اجتا سلطان جو گلدی مغی سر متعلق تے امن خلقا بلکہ استاسونا دا پوسکم آیا ندے غرد عبادت تبارا آغا سوک خلق السماوات والارض چو پیدا کری دی اسمان و ازمکا وانزل لکم راورول دی راوری استاسو دپارا من السماء ماءن دبر طرف نوبو فانبتنا به راتکوم فاغیبو سرا حدائق باغنا ذات بہجت تازہ تازہ یا گنو گر ما کان لکم نشکی دیستاسو پتاقت کے انتم بتو جتاسو روٹو کوے شجرہا داغی بوٹے الہ مع اللہ آیا اشتری واقدار دے کارنو مع اللہ دا اللہ پا مرگرتیا کے نانشتری بل هم قوم بلکی دیو دا سی قوم دی یعدلون چی اوڑی دا حقنا امن جعل الارض آیا آغسوک جعل الارض چی پیدا کرے دا ازمکا قرارن تنگا وجعل خلالها و پیدا کرے دا دی پمینس کے انہارن نیرونا وجعل لها و پیدا کرے دی داغی دا تنگولو دا پارا رواسیا غرنا درانو وجعلو پیدا کرے دا بین البحرین دا دو دریابونو پمینس کی حاجزن پردا الہن نایشتاز موارد دے کارونو مع اللہ دا اللہ سلام بل اکثرهم بلکہ دیر دا دین لا یعلمون نپوئیگی امن آیا آغسوک عبادت تپارا وردے یجیب المضطر چی قبلی سوال دیونا چارا زادعاہو کلچ اغروبلی ویکشف السوء علرکی ہر قسم مصیبت ویجعلکم اکڑی ایتاسو خلفاء الارض یوبل پس عباد پزمککی الہنا یشتلی وقدار دے کارنو مع اللہ دا اللہ سلام ننشتلی قلیلا ما تذکرون تاسو دیر لگ نصیحت قبلویم امن آیا اغسوک یهدیکم چی تاسو تلار خویم دے غرد دے عبادت تپارا کنا غبل سوک چنشو خولے فی ظلمات البر والبحر فتیرو دوچے و سمندر کی لار خی ومن یرسل الریاح سوک چرالی گی ہوا گانے بشرن زیری بین یدی رحمته مخید اخفل باراننا الہن آیاشتدے واقدار دے کارنو مع اللہ دا اللہ سرا ننشتدے تعالی اللہ لیو پاکتے اللہ عما دا اغنا یشرکون چدی ورسر شرکین امن آیا اغسوک یبدأ الخلقا چون بنی پیدا کولی کردین ثم یعیدہو بیا بے دوبارم کئی ومن یرزقکم سوک تاسو لا روزی در کئی من السماء والارض دا اسمان وزمکنا الہ مع اللہ آیا واقدار شتا دے کارونو مع اللہ دا اللہ سرا ننشتا یوازی اللہ دا طول کارونو کی قل او آیا ہاتو برحانکم روڑے پیش کے اخبر دلیل تویچ نور خلقی کی مخلوقات کی ضرورہ ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنیم قل لا یعلم او آیا نپوئیگی من فی السماوات آغسوک جپاسمانو کری والارض و پزمکا کے الغیب وغیب باندے الا اللہ اللہ نسوا اللہ یواز پوئیگی اغسقل رسولان علیہ علم غیب ورکی
ټول نور کې سیسه ورکی کم چې ضروری دا غي نبوت سره تعلق لري وما يشعرون غين پويږي ايان يبعثون چاغي وکړه دوباره ژوند کول شي بل الدارکا بلکې بند علمهم علم ددي فی الاخرت الاخرت مبارکه بل هم بلکې ددي فی شک منها پشک د اخرتنا بل هم بلکې دي دا غینا عمون واندو اخرت نه دا وړاندې دي دنیا ته ګوري اخرت نه وړاندې دي وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي ايذا كنا ايا هر کله چې شومونګه ترابن خوره مونږ شو خوري شو وآباؤنا پلاران نکان زمونږم خوري شټول ائنان ايا يبمون بیام لمخرجون خامخارس دلی شوی او کنه کېږي وها لقد وعدنا هذا یقینا لوس کله شوی د مونږ سره نحنو وآباؤنا ور وعدنا کیوزل متکلم صيغه لرا بیاوی نحنو وعدنا نحنو عرب داسي وي تذهب انت نتذهب کی خطارا لگنا نبی انت سلوی ولا رب طرز نحن وآباؤنا من سرا وزمون مشران سرا من قبل دمخل دینا دمون پلارانو تمدا ویل شو تاسو به دوباره ژوند کېږي کافر وي مون سره وعده کړی شوی ان هاذا داخون لی الا ساتیر الاولین مگر دروجنی کی سید زړو خلقو افسانی دی وي دا افسانی نه الله وي قل اغرا سیرو قل اوایا سیرو غرزه فی الارض فلاچا کې ازمکه کې فانظرون اغره د عبرت په نظر کیف کانا چې څنګه عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو چې دې عقاید پورې خاندل هغه سره ما څه کړی ته لږ ورځه ولا تحزن غم کوات اے پیغمبرا علیہم ددی په انکار ولا تکونو مکیگا فی ضیق پتنگ سیا کې مما یمکرون داغنا چې دی چلن جوړی ستا بخیرات کې ويقولون دا کافر وای متى هذا الوعد کلبدا وعد د عذاب ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی قلت وایا عسى نزدید ان یکونا چشبا ردف لكم پی وستاسو پوری بعض الذی بعض عذاب تستعجلون چه تاسو یہ پتلوار غواړی او تا پر چوچین شي وان ربک یقینا استعرب لذو فضل خامخا فضل ولده على الناس فخلقو ان اوس عذاب نه راولي دا د الله فضل نه چني راولي ولكن اکثرهم لیکن ډیر د دین لا یشکرون شکر نو باسی چې ربا ستا فضل او کرم دی وان ربک یقینا استعرب ليعلم خامخا پویږي ما فاغسو تکنو چپٹی صدورهم سنید دی وما يعلنون باغسم پویږي چې دی اخکار کوي وما من غائبت نشتا هیڅ پټه خبره فی السماء والارض نپاسمان کې او نپزمکه کې الا فی کتاب مبین مگر ټول په کتاب وضاحت کوونکی کې ټول الله تعالی معلوم دی یو کتاب دغه خو یو دا بلم دی ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل تا اکثر الذی ډیر هغه مسلې هم فيه یختلفون چاغي بګي اختلاف کی وانه یقینا دا قرآن لهدى ورحمت خامها هدایت و رحمت للمؤمنین د مؤمنانو لپاره ان ربک یقینا استرب یقضی بینهم فیصلو کی داغی پمینس کے بحکمه پخپل حکم وهو العزیز العلیم یواز غاز ورد او پوی پارسو فتوکل نتزان سپارا علی اللہ اللہ باندے اللہ باندے توکل کوا انک علی الحق المبین یقینا تپخکار حق تپحق بنی اسرائیل کا عرص ہوئی نویبا لنک لا تسمع الموتا یقینا تنشی اور ولد موتا دا کافران و مخالفین دا بالکل مردی ولا تسمع السمع نشی اور ولد موتا الدعاء بلنا دعوت ستا دعوت اغینوری اذا ولو مدبرین کلچی شی اغی شاکون کی شاکی و روان شی وما انت بهاد العمی
آنیت ہدایت کا ان کے رندو تا عن ضلالتهم چه بچ کے آغید گمراہینا دا کانو لاندری دا حق نموری دی ان تسمع تو اورول نشکول الا من مگر آغا چاہتا یؤمنو بی آیاتنا چی ایمان دری زمون پایتنو فهم مسلمون وغی فرما بردارم دی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَكَلَ چِپُرشی پدی باندے فیصلہ عذاب اخرجنا لهم منبرو باسود ندید پارا دابتن یعجبا زناور من الارض رزمکنا تکلمهم خبر بکی دی سرا پدی بتنقید کی ان الناس چیکنن وہ خلق کانو بی آیاتنا لا یوقنون زمون پایتن یقین لرو دا دابت الارض دا سے شعر ہے تفسیر تدبر قرآن آخوزان خلاص کرده ده دل مفسرینو دا عجیب و غریب زناور خبری کلی دی کوئی دا ربط خلاف ده نظم نزو تایم دا کم ربط خلاف تے آغا ربط تا پا کور کے جو کرے کنا آغا ربط سے اللہ جو کرے آغا دا کسی للتا ورکرے دا حالانکہ صحیح حدیث کی پدی قرطبی دو تفاسیر دلتے لگلی دی چیو دا یو ہو دا زناور دی جندا چې دا انسان له خلکو سره مناظرې کوي زما استاد قرطبی محدث دا سي نقل کړي په المفهم کې هغه بیا په دې تنقید کړي چې الله عالم ته دابه ولي وي او بهترین بحث چې ما تفاسیر کې وکړو نو ثعلبی کړي دي او بیا دا نه بحث آزاد المسیر دی د ابن جوزی لوی عالم دی ډېر زوړ عالم دی دا قرطبی دی نه ابن کثیر دی نه امام رازی نه مخکې تیر شوی 597 ہجری کی دی وفات ہے تفسیر ہے عبدالرزاق المہدی حاشیہ دا پدے باندے اغوی اذا وقع القول علیہم وقع دمانے وجبا نسا مطلب دے قول نسا مراد دے درے اقوال دی حدوها العذاب لازم شی پدے خلق عذاب دویم الغضب دریم الحجہ ابن قتیبہ بداویلی ادا بکلی کل بداشی کیگی احدهما یودا دیزا لم یأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منکر کل چرا خلق تبلیغ پریدی امر بالمعروف نهی عن المنکر پریدی بیا بداشی روزی لازن آور بزمکن روزی دویم اذا لم یرج صلاحهم ابو العالیہ دغا ویلی دی خیر سکار دا خلق پریدی عليهم سوق مراد دي وإذا وقع القول عليهم إلى الكفار الذين تخرج الدابة عليهم دا کافر باندې بوزي مفسرین وجه دابه سے شری سلور اقوال دی بلے گے دا خو دیو حدیث ټوټه کړي دي ځکه توبری نقل کړي دي زبر ارشاد درو ټول دې کې یا متا سره ان شاء الله ارشاد درو بیالو مچ ارشاد دې کې سری درو سری یو قول دے کے دادے انہا ذات وبر وریش دے بانے وڑے داو بانی منی دیے دے زناور دے دا حذیفہ بن یمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل کرے دے تفصیلا رشت راضی اول صرف بورا ابن عباس وی ذات زغب وریش لها اربع قوائم صلوح پیم دی غوثر دایو دے گئی بل قول دار انها ان راسها ثور سرد غوید وعينها عين خنزير سترګې د خنزیر دی و اذنها اذن فيل وغونه د اتی دی وقرنها قرن ایل بس زناورن کړه داغي پشان دی وصدرها صدر اسد سینې رازمری پشان ده ولونها لون نمر دغه چیتا دغه پشان ترنګ لري تاکي بیا پټیدار به وخاسرتها خاسرتو حرن اننگی دا مخد پیشو پشانتے وزنبها زنبو کبشن لکے دلے گٹ پشاندہ وقوائمها قوائم بعیر خفیه دا اوخ شانتی دی بین کل مفصلین 12 ذراعا دا هر یو مفصل اما زیماتی گی نا
هر زیدا دا بل مفصل له جوړ چې کوم دي جوړونه د دې پمینس کې 12 زراع دي زراع دې نه پوره غزو تو یو دا لیش تو عمر وګد به شي به یو دا قول له والثالث دریم مخد دی لا سړی په شان دی وهب بن منبه وي وهب بن منبه ګوره مشهور دروغجن دی ها اول سند بګوره کنه تفسیر کې سند زده کړل ډېر ضروری دی په دې وجه زمون مصر عالم او عربي محمد عبد الظاهر محمد جرح او تعدیل او اسانید هغه مونږ په وکړو پوره یو سمستر دا ډېر ضروری دی راویان به پیژنې وهب بن منبه دالک دروغجن راوی دی ها کمزور دی دا بل چې کم دی ټول په ځای اپریشن کوم نه مقاتل پکې بل قول له مقاتل نام دروغجن دی د محدثین دجال جسور وي هغه څلور خپيري دا دو وزري دی پکې نور مالګه مساله شو دي دا کمزوري دا خبره کم زه بروزي یو دار چې من صفا غر نه بداروزي کم چې د مکه کې صفا مروان دی حذیفه روایت ده بینما عیسی یطوف بالبیت د دوران کې چې عیسی علیہ السلام طواف وکړي د کعبه نه هغه سره مسلمانان وي قد طرب الارض تحتهم هغه لاندې لازم کبه وړه کیږي وينشق صفا وبشي وشليږي مما يلي المسعى كم ذلك تلاقى دورة دو زيادة أكا ذلك نزديش كم زيادة بوش ليگي وتخرج دابا من صفا نبروز دا شيء أول ما يبدو منها رأسها سرب أول روزي ملمعة ذات وبر وريش ملمع رنگ منگا پیڑے دلی ذات وبر وريش بانو مانو والا دا وڑے مڑے پیڑے دلی لن يدركها طالب ولن يفوتها حارب سوق بيلي ولي نشي اسوق دې بتیخ ته نشي کوله دا ضعیف دی سند کمزور دی طیالسی حاکم طبری ټول نقل کړي لیکن رواد بن جراح دی ابن کثیر هم لیکي لا يصح دا صحیح نه دی بل حدیث دی طولها 60 ذراع عذاب صفان روزی عبداللہ بن مسعود نقل لے شپیتا کے زداو گردی ہوئی او دا ثعلبی آواز نقل کرے بل چانے نقل کرے ثعلبی چی کلا زان لمنفردی ناغا روایت کمزوری ثعلبی باندې الزام دی شیعہ دے ولا شیعہ نہ دے ما پہ تحقیق کرے دے دا دروغ دے 1071 بل روایت تے وقال ابن عمر تخرج من صدع في الصفا كجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها وقال عبد الله بن عمر تخرج دابة فيمس رأسها السحاب ورجلها في الأرض ما خرجتا دمر دنگ بوئی چه سر بے ورد لرسیو بے پزمک ایدام دروغ دی ضعیف سے عطیہ بن سعد العوفی عوفی خاندان نه دی نکاح نوال ترکا وصوب بوئی چه عوفی راغی پسند کے دا ختم دی دا روایت دروغجن دی عائلة العوفی دا مشهور خاندان هم سره تفسیر کی عوفی نومی سړی شراغی پدې کې عطیه دی بل سعد عوفی عطیه عوفی دا چولت دا دروغجن خلق دی او خصوصا نبی د دې خاندان روایت کو ابن جریر تفسیر ابن جریر کې ډیر دی او ابن کثیر هم نقل کړي ځکه ابن کثیر خو تلخیص کوي کنه ابن کثیر تلخیص د رسالبی ابن ابي حاتم ابن جرير مسند فردوس مسند احمد صحيحين ابن كثير دې نصیب راخلي احکام د قرطبي نه راځي بل قول پدې کې دا انها تخرج من شعب اجياد شعب غاټي د اجياد داغه نه بولي رباح بن علي رباح بن عبد الله دې پدې کې منکر الحديث سند دین بیکار دی دا صفا ولا اقوال ټول کمزوري شو صفا غر نه ورولي یا د ازیاد نه دا کمزور دي دریم قول پدې کې دا تخرج من بعض اودیه تهاما نه ورولي ابن عباس ویلي سندونه نور نشته وسره سلورم من بحر صدوم
چې کوم دریاب دی دغه نه بروزي خدا سودوم علاقه ده رستم دا نه سدوم هغه بحر مردار یادي وهب بن منبه دې بګدا دروغجن دي زجاج وی چې تخرج بتهاما بین الصفا والمروه سند نشته وسره سند بګاری سنن ترمذی سنن ابن ماجه مسند احمد کی یو حدیث نقل لے اگر چې نعیم بن حمادم دا پل فتن کې نقل کړی او صحیح دی اصح دی من المرفوع تخرج دابه بروزی ابو هريره عنه روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معها خاتم سلیمان علیہ السلام خاتم بی گتمه بی سرا یو خلق دروغ وی کنه چې په گتمه باغال وته دروغ دی وعصا موسی کونته بوسره د موسی علیہ السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا کونته سره مخ د مؤمن بارانا کوي وتحتم انف الكافر بالخاتم او کافر پر استماع باندې مخر وي کافر ده کافر ہے حتى ان اهل البيت لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر کور والے کسان بجمعی کور کے ناغب ہوتے ہوئے جدا مومن نے دا کافر ہے نام ہوتی ہے مومن اور یہ کافر ہے نمبر پہ باقی ایک دک دی تفصیل دیر دے دے گی فی الحال مونږ چونکه درس مختصر دی نو موږ تفصیل نشو کولای تفصیلی درس د شپې ان شاء الله زندگی ایک بنورم وضاحت وکړو دا بروزی رب سره د دې سره تصل نشته دا قران یوازې د مکی والو لپاره نه دا اوسنی خلکو لپاره هم دی ويوم نحشر فكم رسب من راجمكم من كل امه فوجا هر امتنا جوړلا نو دا بکلی چې ربط پسې ځکه کنه نظم تدبر قرآن په نسبت نظم ویل شي ربط تا ربط دغه په نسبت دوه قسمه دي ربط خفي او ربط جلی هغه ځان نه تعریفونه دي هغه په نسبت باندې صورتونو تقسیم دی باقاعده وو تقسیمات د قرآن مجید دغه په نسبت روباسو منفقمرز عجاب کو د هر امت نا فوجن دلا ممن دا آغا چانا یکذبو بی آیاتنا چه دروجن گنی زمونگ آیتنا دا هر امتنا دا هر ڈلینا قیامت رز بی اللہ با دیر عدل روبا سی جدا کے لئے دا کافر فهم یوزعون دی با ڈلی ڈلی کلیشی حتی ازا جاو تردی چکل دی راشی قال اللہ بووی راشین اللہ بوتوی اکذبتم بی آیاتی آیت تاسو دروجن گنلو زمایتنا آغا خلقی کنا زمایتنا نمانل کنا کتابونم نمنل زما معجزاتم نمنل ولم تحیطوا بها حال داده چې تاسو دان نور اگر کړیا غا علمن په خپل علم کې کیناستیناس دکړی دي نو تا نه منلو اما ذا کنتم تعملون بلکې تاسو سبد عمل کو ډیر بد عمل وي ووقع القول عليهم او پدی براشی فیصله د عذاب الله وی جهنم بس بما ظلمو پدی وجه چې دی شرک کړي دغه ظلم کړي الله آیتونو سره ظلم کړي فهم لا ينطقون دی به خبر نشو کولې د خپل ځان د نجات لپاره بیا وکش کوپ نه کې نه غبلتزي الم يرو آیا دی سوچ نه کوي دا خلک فکر نه کوي ان جعلنا الليل چکن من کړي د شپه تیارو د شپه کې تیار چا پیدا کړي دا زمانہ چا تیار کړه الله لیسکنو فیه دیدا پانا چی دی رامو کی پدش پکی والنهارو پیدا کړی د مونږ شپه اواز مبصرن رڼا والا دیدا پانا چی کسب پکی ہوگی قدرتی رڼا بھئی بجلی باندې لګي بلب باندې لګي لاټین باندې بلې قدرتی رڼا ده ان فی ذالک یقینا پدې کارونو کې لا آیات خامخ ډېر دلیلونه شته دي الله د خدای توپ دلیل لبګي لقوم یؤمنون یقوم نپارا چی ایمان لري ويوم ينفخ فكمر چپوکی بوکلی شي په سورې پشپېلې کې قیامت نمخ شپېلې ووالی شي او بوالی شي درې ځله بداوالی شي ففدعان ابيريږي مړبشي او مړبشي شیخ سیبوي رحمه الله عبد السلام رحمه الله زمون شیخ ایو فرمایل ففدعان غبرو بشي بالکل دا دغه خپل الفاظ دي جبرو بشي
من آغا سوک فی السماوات چی پاسمان کی دی او آواز دمرا خطرناک دی ومن فی الارض آغا سوک چی پزمکا کی دی الا من شاء اللہ مگر آغا سوک چی اللہ دا غیب چکولو غالی غیب حٹ نہ پھیل کی گی وکلن اتوه اور طول بر آغا ترازی داخری ناجزی کون کی وتر الجبال ویني بتو غرونا تحسبها چې ګمان کې په دې غرونو باندې اوس جامدتن چکلک دی بخول ځای تو ویل کله غر مثال ورکه پکله کولی کې سبا دې غر تګوري په دغه شپې نه پس وهي تمر حال دال چې دا با الذي مر السحاب وشان د الوتلو د وريزو كالعهن المنفوش رستبوي مخکوي ينسفها ربي نصفا لما رب دا والذي پالزولو غر بالوزی چې غر والو تاسو ته ویلو غرونه میخونه دي بیا به زلزلہ به یې نه زمکه بالا کیږي شلیږي به چوي به مړی بروزي صنع الله الذي كاد دا اغل اتقن كل شيء چې هر چیز مضبوط کړی دی هغه ته کمزورې معلومی دي کنه انه خبير یقینا اغل خبردار دی بما تفعلون باغ کارونو چې تاسو کوي من جاء بالحسنه چاچ نیکی روڑا پدا غرض فله خیر منها نلاغد پارا غورا بدر داغی دوجی نیکی گوا وهم اوی بدی من فدع یوم ایزن داغی رز دیرنا آمنون امن والا داغ خلق دی الا من شاء اللہ لاغی ومن جاء بالسیئه چاچ بدی روڑا پدا غرض بد عمل روڑو بد عقائد روڑو فکبت نعب غرزول شی وجوههم فرمخی فی النار پور کے حل تجزونا ورطب ویلکی دیشی چے تاسو تا خوبت ننشی در کے دے الا ما کنتم تعملون مگر دا آغی چے تاسو کول وور دے زان سر دنیا نروڑے دے ازغی دے علت نروڑی بدعملوے انما امرتو او آیا اے نبی یقینا ما تا حکم کړی شوی دی ان د دې خبره اعبدا چې عبادت ته یواز کوم رب هذه البلد مالک دې خار لا چې الله دې ما ته الله ویلي چې आवाज د خانه کعبه درب د مکه مکرمه درب عبادت کوا الذي اغا کلی اغرب کلینا او التي بغارو الذي اغرب حرمها چې دا خار له دې خار له عزت ورکړي دي وله كل شيء خاص داغه په اختیار کې هر چیز دی دا په مکی والو رد دی او سوچ پکار دی مکی والا په دې خار کې د بوتانو عبادت کوي حالانکه بوتانو هیڅ نه دی کړی وله كل شيء خاص داغه الله په اختیار کې هر چیز دی لات منات هو العزى اس اختیار نشتا وہ امرتو اوما تعالی دا حکم کړی دی ان اكونا چشم دزو من المسلمین د مسلمانانو نا الله یو مسلمان موسی مونږ مونږ مسلمانان یو نور پاټه مونږ نه مونږ وان او د دې خبره حکم را کړی شوی دی اتلو القرآن چې قرآن دی لولم قرآن دی بیانو نبی ته الله ویلی دی چې نبی ته ویلی دا حکم مونږ تم دی قرآن واجب دی فرض دی الله یو قرآن لولا قرآن بیانوا کن عالما عالم یا او متعلما یا شاگرد یا او خادما یا خادم شا او سلورم مجوڑے گا مخالف مجوڑے گا استاد سے یا شاگرد سے استادم شاگردی پہ ہی کنا لوگ تر قیامت شاگرد یم او یم با فمن اهتدى نسوک چې په هدایت باندې روان شو قرآن بیانې هدایت پس دې پر سوک روان شو فانما يهدي یقینا دې په هدایت باندې روانيږي لنفسه د خپل ځان د فائدې لپاره دې کې ستا خیر دی چې هدایت پسې دې ومن ضل چا جلار خطا کړه گمراه شو قرآن نمني فقلنا غيتو آیا انما انا من المنذرين یقینا یم زو د ير ور کوونکو نا زه د بد انجام نه روم نور الله مالک دی وقل الحمد لله او آیا ټول صفاتنا د خدای تو یواز الله الذي ټول کارونه د خدای تو او صفاتنا د خدای تو یواز د الله دی بل څوک پدې کې هغه سره شریک نشتا سيريكم خامخا تاسو د بخي الله آیاته خپل دلائل نخي بل تخي من دابتن اغه دابت دینه ده کنه اغه دابت الارض دینه خو نه ده کنه
فتعرفونها تاسو باغ او پیجنې هغه نخي به تو پیجنې وما ربك بغافل استربنا خبرا عما تعملون هغه عمل نجتاسو کوي بسم الله الرحمن الرحيم طاسين سورة القصص اتیشتم سورت کے ندی دانم دپیندشتم آیت نمافوز دے فلما جاءه موسیٰ علیہ السلام چه شیخ مدین لڑو وقص علیہ القصص قصص آغت ایکی سوکلا قصص و تذکروی چه دے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعیه د پیدایش نواله در اخره پورې ده دوی رجبان انداز کې اتا ته مزدا ان شاء الله دې کې خیمه دې کې پالیټکس دي سیاست ته پدې کې او انګريز د فرعون په لار روانو ها لړاو حکومت کرو دا دې اول زم درې مایت نه بداتو ان شاء الله روزي فضائل د صورت تفسیر ثعلبی دا شاګرد واحدی او بیا کشاف معتزلی بیزاوی د ټول لیکلي چې سورې طاسین سورۃ القصص ولستو دل بد آی خلکو برابر ثواب ورکول شي چې موسی علیہ السلام تصدیق یا تکذیب کړل نظم کې اسمان ټول فرښتې قیامت پر از بار در صداقت گواہی کوي خفاجوی دا حدیث دروژن دے موضوعی شیخ رحمہ اللہ علیہ کی توجیہ الناظرین کے شیخ صاحب کله چې هغه سره به دور تفسیر کې دی شو ما کو ټول خلکو چا چې کو شیخ صاحب به یو تنشیط الاذهان پڑھاو دور تفسیر نماز کې او سره ما ویلو 2 ځله او توجیه الناظرین دا به ځان سره روزانه راوړل کتاب دی دا به هم پڑھاو او درس بیا حسن الکلام نه کو اوسې ذاتی خبره به کوله حسن الکلام کې باندې وي اثر ربطونه به وي چې حسن الکلام کې نو دې کې بم نو سورۃ القصص شیخ سے بوے نمل نفس نازل شوی دی اوامر پکې درشتي نواهی پکې دولست اسماء الحسنا پکې شپږوي صفات فعلیه پکې اتیاوي زدانه هم درس کې دا زموږ د غټ درس ایسا دا سورت کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته چلاره کې تکالیف برازي دعوت چې ته چلے پشان د موسی علیہ السلام تکالیف برازي مخ کی صورت ختم کو سیوریکم آیاته پدې باندې ختم کو ندی صورت پسر کې یو نه داغه نه داغه آیاتنا یو آیت کی هغه واقعه د هلاکت د فرعون وا مخ کی اختصار سره واقعه د موسی او اوس په تفصیل سره کې دې صورت کې واقعه د قارون وایي چې موږ کې الله منډلو د موحدین او د صفات په بیانې طاسین تلک آیات الكتاب دا آیاتنا دی دا کتاب تاوستا فون موازح کو جو قرآن دے المبین وضاحت کو ان کی ندلو علیکا بیانو ممتاتا من نبع موسیٰ باز حالات موسیٰ علیہ السلام و فرعون و دا فرعون شورون وی فرعون و دا موسیٰ واقعیتکم اوسم دے قریش دا بیانی کی منتم بیانی کی دا فرعون کردار گو رخبل نکی بالحق ٹک ٹک بیانو لقوم یؤمنون دا قوم دا پارا دا خیری دا پارا چیمان دریم ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض لوی کڑی واپس مکہ دا مصر کے زانتے سپر پاور ہوئے اگر دیر خلقو برطانیه ویزو سپر پاور یما برطانیه پا حکومت کے چتا نور ندوگی گی چرتا لڑا دونے ولی نشو بیا رشیا وی منگا سپر پاور یو اس امریکا وی سپر پاور یما چینا والان کری دا چیلانو کی دا ندی ویل پکار سپر پاور دا آسی تکبر دی اغم لوی کڑی وزمکا کی وجعل اہلها او کڑیو اسی دن کو دا اغی ملک انگریز پالیسی شیعن ڈلے 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 کا ڈلے ڈلے نمون ولگی دا چمیار دا دوبی دا ترکان دا لوار خپلو کے او جنگوا دا نائی دے اشاخیل دے دا انگریز پالیسی دا پنجابی و پختون یو بل سر او جنگوا یو بل باندے تس نسے کا انگریز پالیسی دا فرعون پالیسی یستدعفو کمزور کولی طائفتا منهم یوڈل دا غینام علیکہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالیسی صدا
کلکم من آدم طول دا آدم نا پیدا ہے و آدم من تراب آدم دا خور نا پیدا ہو نا پالیسی یذبح ابناؤہم شیطان رائب فرعون پالیسی یذبح ابناؤہم ملالول بیزامن داغی یستدعفو تو اشارہ دا بنی اسرائیل یاری کم خلق چه دنیا او د دین کار بکو غی کنا انګریز کمزوري کړو چې په قرآن هو کنا وای دا ملک د انګریزو خلک وی انګریز ډیر کلک پول جوړ کړ ډیر مضبوطو ناو کنا انګریز یې زمونږ ملک ته پوخ کار کاوه کچا کار مکو تر اوسه پورې ټینګ دی دا دغه ملک کنا ناغي وی زمونږ په ملک ریاضي خیا منطق خیا فلسفه خیا فلسفي تیج د فلسفي قرآن مخه دا خو مرتد خلقو کتاب دی او دا داسې خلقو کتاب دی قرآن باندې پابندي وا شیخ القرآن هغه ارمیاش کې بزنګ انګریز بوتلم موالم دی بلا علماء هغه والدي تفاسیر سوزور دي نان انګریزانو قرآن باندې پابندي وا ولې بیا هو د اغلاق کار کېدا چې فرعون په لار روان دی قرآن خلقو کې جوش پیدا کی قرآن خلق ویخي اکثر مولیان چې جماعتونو کې هغه انګریزانو ګيري پرېخه په پښتو یې ذکر کړو ادا بدعات او دا اسکاتونه او درشته مې روزه پښکا باندې صورتونه ویلو دا به انګریزانو وی کنه دا چې به ذکر وی بنو کې رسول احکار شو دلته کې انه کان یقینا واغا فرعون من المفسدين فساد کوونکو نا الوی رزلو نن سبا چې انګریزان ګوري ناوی وی وی خدای چې مونږ تیرو هندستان ته ال ته مونږ د جماعتونو او د مدرسې ختم کړي کني اوس با د شتګر نور سی وو د شتګر چاته وی مسلمان ونريد مونږ وکل ان من علی الذین دا چې مونږ احسان کو باغچا اوس تضعفو فی الارض چې کمزوري ټول شو پزمکا د مصر کې الله به مونږ دا وخته ونجعلهم او دا چې مونږ کوغي ائمه مشران د دین ونجعلهم الوارثین دا چې کومږه غي وارثان ونمکن لهم دا چې مونږ هغه طاقت ورکو فل ارض پزمکه کې ونریا فرعون و حامان او دا چې اوخه من فرعون او حامان تا حامان وکنا حامان او قارون دا د وزیرانو قارون تاریخ لیکي چې فرعون د موسی علی السلام د ترز وو نه الله چې کله موسی علی السلام ته وی کنه قران کې فرعون الله شو دغه وزیران لا غټان ولا دا حامان او قارون مرادي نور دلین اخته دا غټ کسانو غټ عہده دارو وجنودهما داغي دوالو لخکرو تام منهم ددی بنی اسرائیل طرفا ما اغسیزتو خایو کانو یحذرون چې دیته یره کولا یره داوا چې زما حکومت په ختميږي کتابونه د لستریو ظالم دا اوس خلک وی کنه دا پښتانه بنی اسرائیل دا ولې وی تاسو ته پته ده دی بنی اسرائیل کتابونه کتلي دي چې کله مهدی ښکار کیږي نه داخله کې ملګرتیا دي د دې ایریا دا ټرایب چې کوم دي قبایل افغان او دا ټول دا پاکستان والا یہ خو په دې باندې جنگ مسلط کړي عیسایانو باندې اوډه بول تر اوسه پورې ولس کاله بجنګي الله سکره دوه داس کړه تل دي دا 17 دا جنگ شروع دي یہ خو په خلکو اوډه بول او بل دا ودی تاسو بنی اسرائیل نه ډېر پښتانه لړل اسرائیل ته ایو لخذ ورته گاډي ورته تاسو تاریخ وګورئ شته دا وی باقي دا ریکارډ شته دا ودی دا بنی اسرائیل نه دی دا خدای دوکه دا سره یو اسرائیلی راغلی و انګریزو افغانستان ته خلکو ته جوګه ته تاسو خو زموږ ورونه ویل تراشه تاسو موږ سره زما کړه دروغ وي هغه زموږ پېښان دي موږ دغه پېښان نه او څه قبيله رو کښې د بنی اسرائیل دا دروغ دي دې ریکارډ نشته ده کاکا خیل تاریخ وګوره پښتانه تاریخ پرانا کې په دې باندې تنقید ده دروغ دي سعد الله جان برق کتاب وګوره کو هندوکش اور پښتون نسلیات په دې باندې تنقید ده دروغ دي پښتانه صحابه اولادم نه دا دروغ دي چې دا رشید دې کسه شی دروغ وي بطان نویل ورکو خالد بن ولید دوری ورکو دا دروغ دي ټول دروغ دي دې اسلام ډېر وروسته را رسېدلی 22 هجری کې راغلی دی 22 هجری کې 44 هجری کې
عمر فاروق په دور کې راغلي، سیدنا عثمان رضی الله عنه په دور کې راغلي، دې دوه دورونو کې راغلي. عمر فاروق اقوال شته تاریخ کې کنه، تاسو په افغانستان ولې حمله کوله؟ زمونږ وکاش زمونږ د پنځ کې د اور دیوال وي، اډر کلک خلک د عربو غون تصخ خلک وغه ما تاسو د ویل پښتانه ایران راغلي دي. ایران کې په پښتنې باندې انت یو بچا مین شو، هغه ووجو ایرانیان د دې خلاف شو، دیال کوه سلیمان باندې، کوه سلیمان ته افغانستان ته نه نوم دی دا پښتنو ورکړی کابل له کابل. دا ډېر زړه علاقه ده، عیسی علیه السلام نمخ کې دا علاقه موجود و، دا پښتانه موجود و. کې څنګه صحابه کې کله چې الکسندر راغی سکندر اعظم نو دې پښتنو دغه مقابله کړې باجوړ کې، په افغانستان کې، په دې بونیر کې، او پښتنو دی وایي هغه باجوړ راغی دا ته شنو رانیګر سره واپس تللی دی، دلته نه باجوړ نه روشانه ځان سره بوتله پښتانه دا خوښه شو باچاو ظالم چندرګپت حکومت وغوه دا دروغ ویل کېږي چې دا بني اسرائیل دي. په کوم حساب ته چې بني اسرائیل دي روکې شوي، کوم ځای روکې شوي دي؟ تا تاریخ نه دی کتلی او دا تی په غوږ کې ولې دجال چې راځي د هغه نه به ګیر چاپېره د هغه چې کوم سټیج دی 12 یهودیان به ناستي. تا ته پته 12 یهودیان څوک دي؟ دا د 12 قبیلو یو مشر دی او هغه 12 کرسۍ جوړې دي او هغه 12 مشران هلته ناست دي. ته چې دا د هغې خاندان دی نو څنګه دی خاندان دی؟ خپل تاریخ کتل پکار دی. وحی وکړه مور د موسی علیه السلام ته، دا وحی سوه الهام و. دلته ابن حزم او نور خلک لیکي، ابن حزم هم ځان ته لیدیس و، دا پیغمبره وه، هسې پیغمبره وه. ښودنه وکړه مور د موسی علیه السلام ته ان د دې خبرې ارضعیه چې ورکوه دې موسی له ته ورکوه. فاذا خفت علیه کله چې ته ویریږې په ده باندې فرعونیان نه پې ویریږې چې وژنې یې، ځکه اډر دا و چې اسرائیلیان هلکان وژنې، د ښځو چیکپ به یې کو، دومره بېزتي به یې کوله وله چیکپ به یې کو چې هلک ته کوچنۍ ده څنګه به وشو به که چې هلک ته په هغه ځای د مور مخکې به علاج کو. فاذا خفت علیه کله چې ویریږې په ده د فرعونیانو نه فالقیه فی الیم وغورځوه دې په دریاب کې، ولا تخافي مه یریږه په ده باندې چې ډوب بشي، ولا تحزني مه خفه کېږه د په جدایۍ، انا رادوه الیک یقین مونږ واپس کوونکي یو د ده تا ته، تاله به دې مونږ واپس راولو، وجاعلوه جوړونکي یو د لا من المرسلین د رسولانو نه، دې مونږ پیغمبر کو. بس دا د الله کې الهام واچو که پر اختم راغلی وي ښځې پیغمبران نشي کوي، دا د قرآن خلاف دي. فالتقطه به دریاب کې اچولی دی، ټوکرۍ کې کېنولی، ټوکرۍ کې صندوق یې ښې، صندوق کې دی دریاب کې پرېښی دی. دا هغه دریاب دی کوم کې چې فرعون ډوبېږي که نه، هغه دریاب دی. فالتقطه روچت که هغه آل فرعون فرعونیانو نه خلک وی ماشطه وه، ماشطه بنت فرعون وی تاریخ لیکي. دومره کدوان دي چې عربي نه ورځي نو ماشطه د فرعون د لور نوم دی وایي. هلکه ماشطه د مشت نه دی، منګزې والا وینځه، منګز به یې والا د فرعون لور ده. هغې ولیدو چې صندوق را روان دی، هغې اوچت کړی دی، نو فرعونیانو اوچت کو لیکون لهم عاقبت دی دا وي چې شي به دی تاسو کې چې اوچت که موسی عدوا وحزنا دشمن و غم، ان فرعون و هامان یقین فرعون و هامان و جنودهما و لخکر دا غی کانو خاطئین خطا کونکیو غلطی وکړه. وقالت امرأة فرعون او خزد فرعون اویل حدیثو کې دی آسیه نوم دی راغی، احادیثو آسیه بنت مزاحم خاوند کافر د جهنم ته بزي. ابن کثیر وی خاوند دی بیا سوګي نو قرین قیاس دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې او د مریم خاوندان نشته. قرۃ عین لی ولک وی بده زما استاد سترګو یخو موږ دوی بشي. لا تقتلوه فرعون دی موجنا عسى ان ينفعنا شاید چې موږ له فایده راکړي او نتخذه ولدا یا بجوړ کړه د نازوي. فرعون خپل سنمو رامسیس او یا بلو فرعون دغه باچا
بچائے نمو قلنمی سوکی ولیدو سوکی غیانو رامسی سوزکا چه عربی جب ہونا ولید خدا ربی جب بیٹا گرے یا بدنا منگزوی جوڑ کو وهم لا یشعرون حال دا چدی نپوئی دا پانجام دا دیکار اللہ بھی نپوئی دا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى سبا کو زلد موسیٰ دا مور دا موسیٰ علیہ السلام زلد مور دا موسیٰ فارغاً بے قرارا شو شیء سے بوی فؤاد او قلب فؤاد اگا پوستکی چلا قلب پاکی پروت ان کادت یقینا نزدے ودا لتبدی بھی چه اظہار اکڑوی دا پبارکی ولی بچیش تازہ شوی تازہ ترین دے پس موٹی رہ جاتا دردی گی لولا الربتنا کچر منکلک والی نوی راوستی علا قلبها داغی پزلو لتکون دے دا پادا چشی آغا من المومنین دا یقین کون کو دا وعدے پا پورا کولونا وقالت لی اختی ہی آغی داغی خورتا ہوئل دا موسیٰ خورتا ہوئل تاریخ ابن عساکر بحث کی جلد تاریخ تے اما کوتو سو وقت کے آغی لکی چو قلت سم ندینو مددی جی نے کافلام سامی دا دا خوروا اسوی دا پسیزا صندوق کم خوازی فبصورت به ناغی قتل آغی صندوق تا آغی لکتا عن جنوب دلرنا وهم لا یشعرون حال دا دی چاگین پویدل چدا دا خور دا وحرمنا علیه من بندی کلوی پاق باندی گورا سوچو کا یہ درو حارون یہ دا خور شوا خاندان برابر شد موسیٰ کن یہ موسیٰ علیہ السلام یہ مورم ہوا لار بے خام خواہ عمران تاریخ لکی لار نمی عمرانو المرادعا پیور کا ان کے خزیں حالتا پیول ورکول خود دربار کے دا مصر دا جڑل کا نا اللہ من پہ بندی کلوے حرمنا بندی کلوے دا حرام لغوی مراد دے شرعی نے دے مراد من قبل مخ کے در واپس کے در ناخبر مورتا وقالت دا خور ویل خوری علتا دن لاغا سیوی حل ادلکم آیا زو خیمتازتا علی اہل بیت انداز کور والا یکفلونہو چاگی بدا پالنہو کی لکم ساسو دا پارا وهم لہو ناسہون یو باغی دا خیل لتا ان کی ناغی ہولینا ہمگا تنخام مورکو دا اصل موری لرا غستا فردتناہون منگا واپس کو الى امی دا غمورتا کئی تقر عینوها دیدہ پارا چی یخیش استرگی داغی ولا تحزنوا چی خفنشی ولتعلم دیدہ پارا چی یکنو کی ان وعد اللہ جبیشک وعد اللہ حق رشتنو دے لوز رشتنو دے لوز واقعی وشو اللہ وینا تا تو ہم دی واپس ہو کنا رات دو ہوئی لے کے واپس ہے کیا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر خلق نہ پوئی گی دیر نہ پوئی گی ارسلے بھی پوئی ہے اللہ بھی دیر نہ پوئی گی سڑے کدوانی ولما بلغا ہر کلاچ موسیٰ علیہ السلام ورسید ورد فرعون پکور کے لویشو دے فرعون لبا سبا دے پٹکر ورزی ناغا تربیت کے آغا بچائی نظام آغا طولکار از دکلی لکل از دکلو اشدہو خپل زوانے تا واستوا برابر شو آتیناہو حکما ورکم اغلا مضبوط والد عقل حکم معنی نبوت بنے کے دیکھا جی پیغمبری بدل روز تو کوہی طور سرور کی وعلمنا پوید دین یعنی موحد توحید پکر آگے اللہ بھی وکذالک و دغشان نجز المحسنین خیستہ بدل ورکم خیستہ عمل کون کتا ودخل المدینہ داخل شدہ موسیٰ علیہ السلام خارد مصر تا علا حین غفلت پا وقت غفلت یا دا غرمکی من اہلها دا غیر وسیلن کو خلق بس تکی لگیا ہوتا دے خیال نو فوجد فیہا دا اوی دا پا دا غخار کے دا وقت کی رجلینی دو سڑی نو گورم چی سو گورم یقتتلانی چیو بلسرت دا سے جنگی کولو چی قتل تنیز دیو حازا من شیعته دایو سڑے اس تے اللہ بلکل دا مٹھنیسی دایو من شیعته بنی اسرائیل نو یعنی در اخپلوان نو در ڈلے نو شیعہ ڈلے تو وهذا من عدوته دابل دشمن ڈلے نو قبطی خاندان نو قبط دا فرعون دا خاندان نو قبط قاف بات طوا فاستغاثه الذي داغن امداد اوغتو آغچا من شیعته چراغ دا قبیلے نو بنی اسرائیل تا آواز کو علی الذي دا آغچا مقابلہ کی من عدوه چراغ دا دشمن ڈلے نو ادن امداد اوغتو خلاصی کو فوکزه موسیٰ
نپسکو اغا موسی علیہ السلام له سکر کو فقضا علیه نا اللہ مرگ را وستپاغ قال اویل موسی علیہ السلام هذا دا مقتول دا وجد شوی من عمل الشیطان دا شیطان دا لخکر نده شیطان دا کار نده شیطان دا لخکر نکے بیا عامل عمال نرزی انہو یکنن دا شیطان عدون دشمن دے مدل مبین اختار گمراہ کون کے دے قال رب اویل موسی علیہ السلام دے دا قتل خطا ہوئی دا قتل نہیں ہو موسی علیہ السلام خصو ارادہ نہ اکڑے دا غدا وجلو دا گناہگار نہ لکھا پیغمبران گناہون نکی دا خبر از دکا دا عقیدہ دا پیغمبر دا پیغمبر نمخ کے دا وڑی گناہ دا غٹ گناہ نہ پاک تے ازم عقیدہ دا خطا اجتہادی تکی گی او گناہ نہیں انی ظلمتو موسی علیہ السلام ویلی کنن ما زیادے کرے نفسی پخپلزان باندے پیغمبران وڑا غلطی ماغی تڑے وٹا غلطی اختیاری فغفر لی پما پردوا چے فغفر لہو اللہ پہ پردوا چولا انہو هو الغفور الرحیم یقین آغا پردا چون کے اور رحم کون کے دے قال ربی ویل اے زما ربا بما انعمت علی پدی وجیتا پما انعام کردے زو ویدا سکار بے اجازت نکوما فلن اکونا نچرے بند کے گا مزو ظہیرا مددگار للمجرمین دا مجرمانو فاصبحا فی المدینہ سبائے کو پخار دا مصر کے خائفا حال دار چیریدن کے ہو یترقب انتظار کو فیضا اللذین ناگاہ آغسڑے استنصرہو چردن امداد غفتو بالامس پرن یستصرہو اغچری والدتا بیاو تویرا شکن اخلاص نکا قال له موسیٰ اوے لغتا موسیٰ علیہ السلام انکا یکننتو لغوی مبین اخکا خامخا اخکار سرکشی تازم پویوم ورگا پوند یو سر آغم من بل سر لغٹ وان کاری فلما ان ارادا نکلچ غیر دوکلا موسیٰ علیہ السلام اند دی خبر یبتشا چی انیسی باللذی اغسر ہوا عدو لہما چغر دوار دشمن دے قال یا موسیٰ اوے لغی سائلی چی اے موسیٰ علیہ السلام اتریدو آیت غوار ان تقتلنی چمام قتل کی کما قتلت نفسا لکه چې تا قتل کړی دی او تن بالامس پرون ان تريدو تو نه غواړي الا ان تكون جبارا مگر دا چې شی ته زور او سرکش د الله بارے کې جبار راشي جبار ظالم ته نه وي زبردست وي فل ارض پزمکه د مصر کې خزان نه بدمعاش جوړو پرون دی او تخت کړی ما برابر وما تريدو تو نه غواړي ان تكون چې شی ته من المصلحين اصلاح کون ګنا د خیر کار ته نه کې ها خبر هو خرج وکنا پولیس خبر شي جدا موسی علیہ السلام په نو سړی وجلې موږ په سګل چا وجلې او سړی هو د کور سړی د بادشاہ د کور سړی دی میټینګ کې د چې د اوس پانسی کو وجا رجل راغی او سړی من اقصى المدینه د خار د لری طرفه یسعى چې منډه والی پمنډ منډ راغی قال هو یا موسی علیہ السلام ان الملأ یکنن د مصر مشران یأتمر بکا جرگی کی استاب خلاف کی میٹنگ کی جرگر دے خبر لی اقتلو کا جتا قتل کی نوگور نبی سلام تداوا کیے گئی ستا خلاف ہم مکہ کی میٹنگ کی گئی ہاں تاب وجنی اینو گور دے کے حالاتو گور رات دن کے فاخرجن بحر زد میسرنا انی لک من الناسحین یکنن یمز استاد پارا دا خیر لٹون کنا اغوتو فخرج منها نؤوت موسی علیہ السلام داغی خارنا خائفا یردن کی یترقب انتظار کو شاشاتے قتل قال ربی ویویل اے زما ربا نجنی بچ کے ما نجات راکی مالا من القوم الظالمین ظالم قومنا ولما توجہا کلچ روان شو مخی کو توجہ اکڑا کنا تلقاء مدینہ مدین طرفتا مدین خو پیجنے کنا ابراہیم علیہ السلام ذل عرب علاقہ و تاریخ لکی قال عسى ربی وی ولی کنن زما ربا عرب علاقہ و سمطلب اسماعیل علیہ السلام علاقہ و ان یهدینی خیماتا سوا السبیل مدین برابر ہونی غلار لا وطنو معلوم ولما وردا کلچ ورسیدو ما مدینو بود مدین تا وجد علیہ ومن دلو داغی بخواچ امتا من الناس یودر دخل کنا
یسقونا چخپل سارولی وبورکول ساروی وبکول ووجد ویل دے من دونهم داغین بیارتا امراتین دو زنانا تزودانی چاغی دوالو خپل ساروی دوبون منکول قالا ناغوال ما خطبکما تاغ دوالو سحال دے جساروی نوبکے ولی قالتا غی دوالو زنانو ویلا نسی مخپل ساروی نوبکو پردے حکم نو بس انگریزان تروس پدے عمل کی پردہ نگئی حتی یصبر الرعاؤ تردے چے واپس کی شپن کی خپل ساروی اگی خپل ساروی مانو کی کنا سڑی پاور پول دی کنا لیڈیز فرسٹ قانون خلانشتا وابونا پلازم شیخن کبیر بوڑا و زور دے بلا سوالو جواب ورکو ساروی مولو رستو کلی ازکا سڑی دارشن من برستو تاز پر سڑی نشتا نشتا خو بوڑا دے پلارم نے لکا رور نشتا نور ترون ماماگان سوکم نشتا فسقا لهما نساروی ابکل دے دوالولا دی ورای غیتی خوشا دیلو بور کے تاریخ لکی چی دا شروع کنو بوکاوی دا پا یوازی راویستا پیغمبر کے سلوکت پالوانو برابر زوری کنا ثم تولا بیا پاڑا شو یعنی رستو کے ناس الازل سوری دا دی لڑے فقال رب نوی ویل اے رب زما انی لما انزلتو الیا یکن انز آغستا چتے ماترا لے گے من خیر سخیر فقیر در محتاج ما اگورا اجینا کوتے نہیں چھ روٹے را لروڑے اچھی خضر ورسرو روڑے غوختا بیا خضر لے غوختا کن فجاتو نراغل پد پسے احداهما یود اغدو جنکونا زنانونا تمشی روانوا علی استحیاء لگا پا حیاء کتلا لگا پا حیاء دا پاسا ناستوا حیاء نڈکتلا قالت ویویل انا بیکنن زما پلار یدعوکا تاغوالی لیجزیکا دل پرچ در کتال اجر ما بدل دا آغی احسان سقیت لنا چتاو بس رئیستلی دی زمونگ دا پارا سقیت لنا فلما جاہون کلا آغا چه ہر کلا آغا لراغے موسیٰ علیہ السلام راغے وقص علیہ القصص بیان کاغتا احوال خپل دا سوکو دا سڑے شیخ سے بوی دا شعیب علیہ السلام و زمون والی سے بھی چینا شعیب علیہ السلام نے دے بدا شیخ مادین دے فتح نہیں لگی ہوئی قال لا تخف اگر ٹول کی سو کلا بس دا ایسے چلو کسو جنگ کو دو مخلاصے کو پگے مرشو اوز ما پس ری گرزی قال لا تخف شیخ مادین تو میں ریگا نجوتا تا نجات موندی من القوم الظالمین بقوم ظالماننا بنت فرعون بچای نشتا قبل خراغلی قالت احداهما اویل یوید غیدوالنا یا ابتی اجنا کونی یووی یا ابتی ایزا منگا پلارا استعجر ہو پا مزدوری انیسا ساری ماوی بسوری کنا منگ دخرے ان خیرا من لیکن غرد آغا چانا استعجرتا چتے پا مزدوری انیسے القوی الامین آغا سوکتے چی قوی طاقتوری او ما نداروی او دیکھ دوار صفتو نشتا پکارم پوئی گی اور روغ سڑے دے بھائی سڑے بروغی ہو پکار نہ پوئی گی اسو کو پوئی گی ہو آگا اغلاگری امانتدار میں قال اغوی انی اریدو موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی اپلاری ہوئی انی اریدو یکنن زمائی راددا ان کی حقا چتاتا پنکا درکم احدبنتی ہاتین یولر لدی اخفل دو لرنا لیکن جتا پردیس آڑے خلق بوئی تاسو کرسکی جنگی دی پیغلے دالک تے خدارہ چا نماز دن شے اخیارو دے دے کہ تورات کی غلطی دا یہ دمخ کیا گا جنگی ووگا ڈاولے نبگی ہو جنگی خواہ اکرا دا طول دروغ دی دار پیغمبر بیزتی دا پدے کے دروغ دی طول علا ان پدے مہر بیدائی تاجرنی اتب زمان اجرت اخلید اخپلنو کرے سمانی حجاجن اتکالا وما سرت دلدکار کے سابی معلوم بسورے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرَانَكَ تَعْلَسْ کَالَ پورا کرل فَمِنْ عِنْدِكْ نَسْتَا احسان بوی لس کالے پورا کرل خواہ لکہ جے پیغمبران احسان کل لس کالے تیر کل لس کال کے بخوا مخلد اولاد شوی بچی شوی لکہ جوادے وشو وما اریدو زنغوارم ان اشق علیکا جسختیو کم پتا ستجدنی تبخا مخا ما انشاءاللہ کچر اللہ غواری من الصالحین دنے کانونا
قال ان موسی علیہ السلام او ذالک دا وعده شوا بیني و بینک زما اوسان نسکه خو یو خبره ده ايام الاجلین هر یو د دې دوالو نیټونه قضیتو چې ما پورا کو کما ته کله پورا کړ کلس فلا عدوان علی نزیاته بنی پما تبخ پکېږي نه والله علی ما نقول وکیل او الله پر خبره چې مونږ یو وایو وکیل ذمہوار دی فلما قضا هر کلا چې پورا کو موسی علیہ السلام الاجل نیټه لس کاله پورا شو وسارا باهله د شپې روان شو روان کو خپل تبر خپل خزه اولاد انسا ویل دو محسوس کو من جانب الطور د طور طرف تا نارن ور قال لاهله وی ول خپل کور والو تا ان کوشو وسار شه ودرېږي انی انست نارا یکن ما اور دلې شپدا ساړلی ځان بم ګرم کو لاربم وینو لعلی آتیکم منها شاید چې ضرورم تاسو ته دا غینا به خبرن څه خبر دلاره او جزوتن یا سروټ کا من النار دور لعلکم تصطلون دغه پرځ تاسو ځان ګرم کې سره د جمع دي کنه وګوره کسان ګرم دي ها تاریخ لیکي چې خپل ځو سره بیا سلوخ کاله پس ملو شو فلما اتاها نکرا چې دا غوال راغې نور خواله نودیا आवाज ول ورکړې شو من شات الواد الایمن د کند د خې غاړنا فل بقعه المبارکه ببرکت اسمک کې من الشجره دوننا आवाज سو اندا یا موسی چې اے موسی انی انا الله یقینا الله يم تجرما आवाज اوره رب العالمین رب مخلوقم وان القي او دا چې اوغن زوا عسا کا خپل امسا دا خبرم شي هوا فلما راها نکدا چې هغه اولي دلا تحت الزو چې زلزل خوځه دا کانها جانن گویا کې دا چمچمار به ولا مدبرا شایکا تخت کون کې ولم يعقب شاته نکتل یا موسی مونږ ته ویل اے موسی اقبل را مخامخشا ولا تخف يرغما انك من الامنين یقینا یته د امن والونا اسلک یدک داخل کا خپل لاس فی جیبک خپل گریوان کې تخرج بيضاء دا بتک سپین را اوزی من غیر سوء بغیر صد نقصان من غیر سوء ویله بغیر صد نقصان سید احمد خان وی مړی کی چغورو نو غټه ګیره پرې خوا سو مسرات کے پابند نہیں تھے روزہ مون دینا کو سر سید احمد خان مون دینا کو روزے بینن سے دا خپل شاگردانی لګي بدعملو هغه وی چې د پلاس باندې برګي مرو الله من غیر سوء سے بیماری په نه و برګي مګي نو دروغ وی سر سید احمد ودمم الیکا جوخ کا ځان پورې جناح کا خپل لاس من الرهب ده هبت د وجه یا د رڼا د وجه جوخ کنه رڼا به لړ شي فرق کې نه باسه چې تاسو باسه رڼا به بیا جوخ کنه بیا به مړ شي کنه فذانک برهانان دا دو یقینی دلیل نبی معجزی دی من ربک استاد رب د طرفا الی فرعون لا فرعون تا دا استاد پیغمبر نخی دی دا یو سړی پیغمبر دلیل دا دلیل لګنه وملئه و دا قوم د مشرانو تلال شاه حامان او قارون نور وزیرانو تا انهم كانوا قوما فاسقين لیکن وغي قوم نافرمان دیکھو فرعون کرا پاتې شو کنه فرعون نو دا ډبه ورته او مسله و ته د جبه هغه مخې ډیر شوی قال رب هو الازما ربا اني قتلت یکن ما قتل کړي منهم لا نفسا یوتن فاخاف نذيرهم ان يقتلون چغيب ما قتل کی واخي هارون و زمارور هارون هو افصح مني هغه زمانه ډیر صفا دي لسانن پجبه کې فصاحت بلاغت دو الفاظ دي ځان ځله مطالب دي اعجاز القرآن زمون کورس کې وګت کتاب دی آئے کې فصاحت بلاغت تعریف داو فصاحت هغه چې سړی ووري نو خوند لور کې سوچ کې بګنه بلاغت دا یو لفظ یو معنی یې ګڼي لسانن پجبه جبه کې زمانه فصیح دی ځکه چې هغه د ډېر موده پاتې شوی فارسله معي نو الیگا غزما سراردن امدادی يصدقني زما تصدیق بکی انی اخاف ان یکذبون
یقیناً زه یریږم چې هغوی ما ته دروغجن ووایي. قال الله ویل سنشدو زردا مونږ به مضبوطو عضدو کا ستا مټ بیاغي کا ستا پرور ونجعل لكما ادربكم مونږ تاسو دعاو ته سلطانا روب فلا يسلون ناغي برسدل انکلی شي په تکلیف الیکما تاسو دعاو ته بآیاتنا لاشی زمونږ د معجزات سره انتما یہ تاسو دعا ومن اتبعكما واسو تاسو دعاو تابعداریو کی تابعدار دی الغالبون زورور. فلما جاءهم موسى نکل چراغ یغیت موسی علیہ السلام بآیاتنا بینات زمون پخکار دلائل سلام قالوا نفرعون و فرعون مشران و ما هذا دا خون دی الا سحر مفترا مگر دروغ دی دزان نا جو کړی شوی. وما سمعنا بهذا ان دی اوریدلی مونږه د مبارکی فی آبائنا الاولین دخل مخانو مشراننا نه پدی اوریدل نو ستا اوریدل معتبر خو نه دی. وقال موسی او موسی علیہ السلام ربی اعلم رما رب خپوی دے بمن جاء بالهدى فاغچا چې هدایت روړ دے من عنده داغه طرفا ومن تكون له فاغچا چې بلاغه پر عاقبت الدار خوشاله درستنی کور انه لا يفلح الظالمون یقینا چر نشي بچ کې دي ظالمان. وقال فرعون يا ايها الملأ اي مشران د قوم ما علمت لكم ما تخون دے معلوم ستاسو دا پارا من الہن سوک حقدار دا عبادت و اطاعت غیری سوا زمانہ نو ظالمو بستاو دا پارا زیو خدای هم بل نشتا ہوئی دا فسادی دے فاوقد لی نور بلک زما دا پارا یا حامانو اے حامانا علتوینی پا خط مانے اور بلک خخت جوڑ کا بلڈنگو خیجوا فجعل لی جوڑ کا زما دا پارا صرحن یو بنگلا لعلی اطلع دیر پارا چیز براو خیجم الہ موسیٰ دا موسیٰ پا خدای پسے الہ پسے برا خیجم. تاریخ دیکھی دیوی او خود برا یہ اسی ویلی اور سوگو جی جوڑا کرے دا یزشی وشتل برا برا دا در خدای ویلو چی ختم فی چی موشی نی پرختو آگا رشی سرکل نکتے رو وشتا چی دیو کتی ویرکا آگا بس مرم تا ختم شدہ تی گوشتا. تاریخ دیکھیے سب تاریخ دروغ میری شام کی دیجیے حدیث ہونے دے گا نا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ يَقِينًا زَخَامَخَا گمان کوم پد باندې پد موسی من الکاذبین چې دې د درو جنونا واستكبر هو ليوق فرعون وجنوده دا غلخ کرو فی الارض د مصر پزمکه کې بغیر الحق پنا حقا وظنوا غی گمانو کو انہم الینا شیکنن دیبا منتلا یرجعون نجی واپس کولے فاخذناہو نمونگ انیو فرعون و جنودہو داغلخ کرے فنبذناہم نمونگ داغی و گزار کرل فی الیم پدریاب کی فاخذناہم منگ ولی دے. ابن العربی و نور خلق وی فرعون مسلمان دے و ندے مرو جواندے دے و دا واغاو دے بوتے ہوئی اللہ وی منگ دریاب تو وشتا و دیوی نا فانظر نو اگورا کیف کان عاقبت الظالمین چسنگا شان جام دا ظالمانو اے مکی والو اگورے تاوزو کہ فرعون دے ابو جہل دے بم برابری کی پا بدر کی قسم نشو. وجعلناهم ائمتا کرمنگاغی پیشو آیان یدعون النار چ بلنے کول ورتا خلق جہنم تبوزی ویوم القیامہ دا قیامت پرز بلا ینصرون لدی سے مدد نشکی دے واتبعناهم من متواتر الیگ پاغی باندے فی هذه الدنیا پدی دنیا کے لعنتا عذاب ویوم القیامت بدل قیامت پرز من المقبوحین لبد حالنا. اس بنی اسرائیل واقعہ تا اس خود فرعون تفصیلو اس اللہ دی خلاص کل بنی اسرائیل صحابہ ہجرت ہو کو لیکن کامیاب امت جو نشو ناکام شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ناغم صحابہ مہاجرین و کامیاب امت جوڑی اگی تا بغلتے خی لدی خلق چلا ولی ناکام شو. امت سے جوڑے کامیاب شاگردان جوڑے ناغلتے بداغی نوباسری آغلتے بخیوس
یقین ورکړو موږ موسی علیہ السلام د کتاب من بعد ما اهلکنا رسل دینا چې هلاک کړل القرون الاولى قومنا مخکنی کتاب څنګه بصائر للناس د خلقو د زړونو د پوهې لپاره بصائر د پنځپی شیخ شیخ القرآن رحم الله اردو ترجمه سره چاپ شوی نن راغلی زمو والي سے تحقیق سره وهدى ورحمة هداية ورحمة دپارا لعلهم يتذكرون لرفا چدی نسیت واخلیم وما كنت نویت اے نبی بجانب الغربی د تور په مغربی طرف کې اذ قضینا کله چې موږ اوس پارو اله موسی الامر موسی علیہ السلام ته کار د نبوت وما كنت نویت من الشاهدین د حاضر وکتن کنا تعال تنوی تا ته څنګه پتو لګی دا تا ته وحی وشوا چې وحی ته وشوا ته زمونږ نبی نبوت دلیل لګنا ولكن انشأنا لیکن من پیدا کړل قرونا قومنا فتطاول عليهم العمر نو دشول باغی باندې عمرنا حق نه ځکه انکار وکړو وما كنت ساويا نوتو سيدن کی فی اهل مدین په مدین والو کې تتلو علیهم چتالو ستل باغی باندې آیاتنا زمون آیتنا یادوی معنا آیات تتلو علیهم تاز دکړې داغینا آیتنا زمون آیتنا ولكننا كنا مرسلین لیکن وہ مونږ تعالی را لګون کې اے نبی وما كنت او نوی تو بجانب تور پخی طرف کې اذنا دینا کله چې مونږ आवाज ورکړو موسی علیہ السلام ته لیکن مونږ رسول کې رحمتا من ربک د وجه د رحمت درفستانا لتنذر قوما ذل پارا چې او يروي هغه قوم ما اتاهم چاغیت نذر غله من نذین سیر ورکون کې من قبل کا استانا مخک لعلهم يتذكرون دیر پارا چې نصیحت واخلي ولولا من بدیل عذاب ورکړې وی کچره نه دا باندې دی ان تصيبهم مصیبت کله چې ورسیدي تا مصیبت بما په سبب دا عملونو قدمت ایدیهم چروان دی لګری دی لاسونو ددی فیقولوا ربنا دی بوای ای رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا تاول من رسول نرا لګو فنتبع آیاتک ان من بروان شو استا پایتونو باندې ونکون من المؤمنین او بمن د مؤمنانو نا فلما جاءهم الحق نکلا چې دې ته حق راغی من عندنا زمونږ د طرفا قالو دی ولولا اوتیا ونشي ورکوي دتا معجزې مسلمه پشان داوي اوتیا موسی چې ورکړل شوی موسی عليه السلام ته اولم یکفروا آیدی کفر نه کړي بما خبرو معجزو کتاب اوتیا موسی چې ورکړل شو موسی عليه السلام ته من قبل مخکې قالو دی وای کتابانو هغه ټیم وي اوسم وي سحران قران او تورات ډول دروغ دي تظاهرا چې دوا د یو بل امداد کی دی اول په تصدیق کولو وقالو دی ویل جیوز يهوديان چې دي کې خبر اشته اوسم د دې کتاب دی بل یو 10 کمانډ دی کنه یو تلمود لس جلد دی دی هغه ډېر اعتبار ورکی تورات مقابله کې ډېر هغه مني هغه دی فقه موسوي وته وي یو مخ دغه عبره کې بل مخ دغه یوناني کې اوس انګلیش هم ترانسلیټ شوی لس جلد دی هغه ان بكل دیوای یقین مونږ یو په هر یو د دوالو نه کافرون انکار کوونکی قل فاتوا ويا تاسو پیش کې به کتاب یو کتاب من عند الله د الله طرفه هو اهدى چغه ډېر هدایت والی منهما د دوالو نه اتبعه زباغي پس روان شم زه روړې ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی د کتابیان نه چیلنج ورکړي هغه نه کړي فإن لم يستجيبوا لك نکتر استاد خبر منی دی فعلم نپوشا انما يتبعون شیکن دی روان دی اهواهم بخول خواہشات بسے ومن اضلوا سوک دلوے گمراہ دے ممن اتبع دا آغا چانا چی روان وی هواهو بخول خواہش بسے بغیر خودن بغیر دتا سے ہدایتنا من اللہ چید اللہ طرفوی ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین یقین اللہ توفیق د ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا
ولقد وصلنا یقین پر لپس کړی دا موږ لهم القول دیتا وینا توحید لعلهم يتذكرون دیتا پر چې دی نصیحت قبول کی الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې موږ له کتاب ورکړې من قبله مخکې د قران هم به مؤمنین یؤمنون اغي په دې قران ایمان وروړي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ كَجْ أُلِسْتُ لِشَاغِتَ دا قرآن قالوا اغي وَإِ آمَنَّا بِهِ مُنْ ایمان روڑے پدے إِنَّهُ الْحَقِّ چیکنن دا حق تے من ربنا زمون دا رب دا طرفا إِنَّا كُنَّا يَكِنُوا مُنْگا مِنْ قَبْلِهِ مخیر کتاب دراتلونا مسلمین مسلمانان اولئک آدھا کسان یؤتون اجرهم ورکول بشی دیتا اجر دی مرتین دو چند دو زلا یو ایمان بخبل کتاب روڑے یو پدے سلمان فارسی دیکھ رہے نورم عبداللہ بن سلام بما صبرو پدی ویچ دی تنشوی وَيَدْرَؤُونَ غِيلِ رِكِي بِالْحَسَنَةِ نیکے سرا السَّيِّئَ بدی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ بازد آغسنا چی مونگ دیل ورکڑ ينفقون خرچ گئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ کلچ اغی بے فیدی خبری ووری اعرضوا عنه داغین مخڑی وقالوا وَإِلَنَا أَعْمَالُنَا زمونگ دا پارا بد زمونگ دا ملون دا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ستاسو دا پارا بد ستاسو دا ملون دا سلام علیکم زمونگو ستاسو مینس کے بائی کارتے لا نبتغی الجاہلین منگ نطلب کو ملگرتیا دا جاہلانو انکا لا تہدی لیکنن اے نبی تا توفیق دا ہدایت نشور کولے من احببتا آغا چالا چستا خوخوی لک ابو طالب خپل سنم دے عبد مناف دا بوت نمو کنا مناف بندہ دا غشان دا ابو ایوب انصاری خپل نم دے خالدو اصلی نمونا خلقو ویرکلی ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ توفیق دا ہدایت ورکی من یشاو چالا چو غوڑی وهو اعلم بالمحتدین ناغ خپور دے پہ ہدایت مندن کو وقالو دیوائی ان نتبع الہدا کچھ روان شو منگ پہ ہدایت ماں کا استاپ مرگرتیا کے مکی والوی که من قرآن منو نتخطفو من با اتختولی شو من ارضنا دخپ الملکنا اولم نمکن لهم حرما نید یوزورنا ورگی کم چه ابل سورت اخیر کوا آیا مقبیل حرم زیده استوگ نده ورکلی آمنن چه امن والده سمرا پا امن دی بیام دیر بوتان عبادت کی پدے کہ اللہ نمانی تا نمانی یجبا الیہ رخکل شاغیتا سمرات کل شین غدید ہر قسم میوے ہر قسم رزقا من لدنا دا ورکل ازمون دا طرفا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر پدی کی نپویگی وکم اہلکنا سم دیر حلاک لیدمون من قریت کلی بطرت چاگید حدت روتلیو معیشتها پخفل جن کے فتلک مساکنهم دغداغی کورندی لم تسکن چپائی کے چا اسی دل ندی شوی من بعدهم رستو داغی تباینا الا قلیل مگر لگوخ ای تبا اس ندی اسم خطرہ چی عذاب راشی وکننا نحن الوارثین یمون آخر مالکان وما کان ربکان دی ربستا مهلک القرى حلاکون کی دکلو والو حتی یبعث فی امها رسولا تردی چرولی کی داغی پمینس کے رسول کلو مرکز کی اللہ رسول دی یتلو علیہم دا پیغمبر کار دائی بیانی اغیتا آیاتنا زمون آیتنا انبیاء داغی وارثان علماء دی کنا اغی ہم آیتنا برنو دی خواہ نور کتابون نظور مور کبے قرآن و حدیث دا پیغمبر میراث تے وما کننا نومن مہلک القرى حلاکون کی دکلی والو الا و اہلها ظالمون مگر دا سے حال کے چداغے کلی اسیدن کی ظالمانو وما اوتیتم آغا چی در کلشوی تازتا من شئین سسیز ومتاع الحیات الدنیا معمولی فیدر دا جند دنیا ستا کور دا گاڑی ماڑی نور ساگ سامان دا لگ وقتے وزینتها خائص الدنیا وما عند اللہ آغا سے چلا اللہ سردی خیر غردی وابقوا ہمیشہ پاتی دی افلا تاقلون لا اکل نکار ناخلے بیکار شیعہ لی سم شیوالا کنا اللہ سردے
ناو پس در کی او پدیندارې در کی افمن آیا اغه سوق وعدناه چې موږ اغه سره وعده کړی دا وعدن حسنا وعده خستا د جنت فهو لاقيه نا غد خپل ایمان د وجه ور رسیدون کې دي کمن پشان د اغه چا کې دي شي متعناه چې موږ اغه لا مزه ور کړی متاع الحیات الدنیا مزید جند دنیا ثم هو بیا با اغا یوم القیامه قیامت پرز من المحضرین بازار کې حاضر کړي شو لا برابر دي نه یو بیکار دی یو چته ويوم يناديهم فكمل سياغا الله باوازو کی دیتا فيقولون وائبا اين شركائي الذين كم زيدي زما غبرخي ولا كنتم تزعمون تاسو یہ دعوے کو دے قال الذين حق عليهم القول او ويا کسان چې باغی فیصله شوی د عذاب ربنا اے رب زمون هؤلاء الذين دا کسان دي اغوینا چې مونږ گمراه ته را بدلی دي اغویناهم مونږ دې گمراه ته را بدلی کما غوینا لکه چې مونږ گمراهو تبرنا الیک تبرأنا کتبرنا علی پاکستان علی پاکستان دے قرآن کی نشتا تبرأنا الیک من بیزاری پیش کو تا ما کانو ایانا یعبدون نو دی من لا عبادت کون کی وقیل دعو ابویل شیچ رو بلے شرکاکم دبرخی خاندان خپل رو بلے برخی والا فدعوهم اغیب رو بلی فلم یستجیبو لهم اس امداد بونکی داغی جواب بونکی ورأو العذاب او دی بازاب وینی لو انهم کانو یهتدون دی بوائی چا ارمان چی دی پوی دلے ارمان چی منگ پسم اللہ روی منگ موحدین وی ویوم ینادیهم فکمرت چی اغبدی تاوازو کی فیقولون ویب ماذا اجبتم المرسلین سنگا خبر مندلے و تاسو دا پیغمبرانو فعمیت علیہم رکب شداغینا الانباء دلیلنا فهم لا يتساءلون ناغیب دیوب النیس تپوس نشکولے فاما من تابا نچاچی توبو کد شرکا و آمن و ایمان روڑو وعمل صالحا عملو کنیک فعسا ان یکونا نوی باغ خامخا من المفلحین کامیابنا وربک یخلقو خاص تعرف پیدا کئی ما یشاو سچ غواړي و یختار اغا خپل وحقی اغا اختیار مند ما کان لهم ممکن دے مخلوق لا الخيرا اس اختیار نخدای تو مخلوق اختیار نشتا سبحان الله پاک دی الله وتعالى او پورته دی عما یشرکون دا اغنا چې دی والله دبرخه ملګری غنی دبرخه ولې غنی وربک یعلم استعرب کویږي ما تو کنو باغ چې دی پټی صدورم سینې د دی ما یعلنون باغ چې دی ښکار کی وهو الله خاص الله داسې دی لا اله نشته دی حقدار دی عبادت الا هو سوا دغنه بل څوک له الحمد خاص غلا استعین له خدای داخل اولا په دنیا والآخرة او آخرت کې وله الحكم خاص غلا اختیار دی و الیه ترجعون جواز هغه ته واپس کول شي قل ارایتم او آیات سوچ کړي دي ان جعل الله علیکم الليل فچریکی الله پتا شپه سرمدن همیشا الی یوم القیامه تر قیامت من الہ سوق واغدار شتا غیر الله دا الله نسوا یاتیکم چراولی تاسو ته بدیا ان دنور رڼا شپه باندې بیا سوق لري نشي لرکول صرف الله به لري افلا تسمعون آیا تاسو نور قل ارایتم او آیا تاسو سو خیال له سوچم کړي ان جعل الله کچریکی الله علیکم النهار سرمدا پتا سورز ہمیشہ الى یوم القیامه تر قیامت من الہ غیر الله سوق ذمہ وارشتا د دې کار د الله نه سیوا یاتیکم بلیل تاسو تشکر اولی تسکونون فیه تاسو آرام کوي پاره کې افلا تبصرون آیات سن ګوره خپل گمراه تا ومن رحمته او د وجد رحمت دا الله نا جعل لكم الليل والنهار پیدا کړی دا ستاو دا پارش پورز لتسکنو فیه در پای تاسو آرامو کې پدش پکې ولتبتغوا در پای چې اولټوي تاسو پرز کې من فضله دا د فضلنا
ولعلکم تشکرون دې د پایداتو شکر ادا کې ويوم يناديهم بكمر شاغ الله بدی ته आवाज وکي قیامت یادي فيقولون وایبا اين شرکائي الذين کم ذکری زما شریکان کنتم تزعمون جتا سو دعوی کولې ونزعنا من براجداکو من كل امه لحدنا شهيدا یو بیان کوونکې فقلنا نؤبوا من مشرکان تاهاتوا برهانکم پیش کې دلیل خپل په شرک فعلموا ناغب پوشی ان الحق لله چکنن د خدای توب حق یواز الله لده وضل عنهم ركب شیداغین ما كانوا يفترون اغدرو شاغي جوړول واپس واقع قارون بنی اسرائیلو ان قارون یکن قارون کان من قوم موسی د موسی علیہ السلام د قوم نو نترزویو فبغى عليهم سرکشیو کداغي په خلاف کې لکه شرک وکړو کفر او تکبر او ظلم وکړو واتیناهم من غل ورکلو من الكنوز الخزانونا ما دمرا خزانه وي ان مفاتيحه شکن وی داغه خزانه یا داغه چابیانه لتنو او خامخادرنی وی بالعصبه فیودلا اولي القوة طاقتورا دلا اذ قال له كلا جاغت اويلو قومه والقوم لا تفرح تكبر مكا وپمال ان الله يكن الله لا يحب الفرحين نحو خيلو يكونكي وبتغي فيما طلب کا پاغسكي آتاك الله شتالا الله درکړي دي الدار الاخره کور رستني پدمال اخرت وګټا ولا تنسى ميروا نصيبك خپل برخه من الدنيا دنیانا واحسن احسان کوا کما احسن الله الیک لکه چې الله تعالی سره احسان کړي ولا تبغ الفساد او مو طلب کوروانی فی الارض مکوروانی فی الارض پزمکه کې لیکن الله لا يحب المفسدين روانکار نه خوخي قال قارون وی انما اوتیته یقینا د مال ما ترا کړی شی علی علم د علم د وجه الکا وای الله را کړی الله په فضل دا را کړی عندي جما سره دې اولم يعلم ايدين پويږي ان الله شيكن الله قد هلاك من قبل دنا مخکي من القرون ډېر پیړې ډېر مالدار دي سره خورلې من هغه سوق هوا شد من هو چا دنا ډېر کلکو قوتن پتاکت کې واکثر جمع ډېرو جمع د مال کې ولا يسأل او تپوس بنشي کولې لزان خبرول مبارکه ځان خبرول د پاره عن ذنوبهم المجرمون د مجرمانو نه د غیر ګناونو په باره کې فخرج قارون اوته علی قومه خپل قوم ته فی زینته په خپل خایس کې څنګه رنگ کزانه کا سنبال کو دا بازي سړی کنه لکه دا ناوی په روزانه جامې بدلی اسی بیسا هر میاش کې بشپک جوړه جامې جوړي الګا د بادشاہ په خزانه نه استه اسراف کې ظالم گاوند کې خلک د لوګي نمبر دم ټانګه رنگ جامع سره میچ جامع دی او میچ پیزار او میچ بوتماو میچ غمی پوښي میچ سپېمه میچ دستر وشیزونه وګونو کې میچینګ تاسو پوهیږئ کنه یو شان رنگ ولا ارسه چی لا فضل کارونه دي جنکو پوار پیدای د الکانو انه لذو حظ عظیم قارون روته څنګه رنگ کړی دا نو او هغه کسان یریدون الحیات الدنیا چې داګیم د دنیا جون خو یا لیت هاي ارمان دی لنا مثل ما چې زمونږ لپاره پشان د هغه او تی قارون چې ورګل شوی د قارون ته انه لذو حظ عظیم یقینا د خامخا لوی برخه ولا ډېر غټ مال الله ورکړي وقال الذين اول كسانو اوتوا العلم شاغل علم ورکړي شو عالمان سٹائل تا ګوره د جاهلانو سٹائل تا ګوره ویلکم تعجب دې پتا سو ثواب الله خیر بدد الله ډېر غوړه ده لمن امنا هغه چا د پرا چې ایمان وروړي وعمل صالحا عمل کنیک ولا يلقاها نور کیږي دا خصلت د استقامت الا الصابرون مگر صبر کوونکو ته استقامتو کې غریبی مالداری پدې باندې حق متلا الله تپام کا فخسفنا به فخکتا بہت مونږ آغا قارون الله زمکا کرا کاغا وبداره وقور داغا الارض پزمکا کې فما كان له نو داغا لپارا من فیاتن اسدل نوا ینصرونه چې داغا سره امداد کړي وي من دون الله سوا الله نا
وما كان من المنتصرين نو غد بدلا غستن کنا واصبح الذين شو کسان تمنوا مكانه چرمان کو دغه درجه ادا ټانګي رنگولي ده کنه ارمان چکو بل امس پرونه ارمان کو یقولون ویلغي وایک ان الله عجب دا گویا کې لیکن الله یبسط الرزق فراخي رزق لمن یشاء او چاله چوغړي دا ټول کارونه د بنی اسرائیل مخ کې شوی ها فرعون غرق شو هم قارون زمکه راکاګو دا دې مخ کې شو دا ټول کارونه بیا دا کمزورو سخیته پسې د شو دومره کمزورو ناغي سوې وایک ان الله عجیب دا گویا کہ لیکن اللہ فراخی رزق چاہے چوغړي من عباده د خپل بندگانو نا ويقدروا تنگیر رزق چاہے چوغړي لولا ان من الله علينا کہ اللہ په موږ احسان نه وکړي لا خسف بنا نخامخا مونږ به غر کړي پزماکه کې وای کانه عجیب دا گویا کہ لیکن اغا الله لا يفلح الكافرون نہ کامیابی کافران تلک الدار الاخره آغا کور رستنے دا جنت نجعلها للذین خامخا منبا کو آغا چالا لا یریدون چاگی ارادن نلری علوان دلو یکولو فی الارض پزمکا کی ولا فسادن ارادن لری دا فساد کولو والعاقبت للمتقین اخا انجام دا متقیانو دا پارده من جاء بالحسنہ سوک چراغ دا توحید سرا آخرت کی فله خیر داغه د پارا ور حال منها داغه د وجه ومن جاء سوق چراغ بالسیئه د شرک سلام فلا یجزى الذين بدل بنشي ور کولای کسانو ته عمل السیئات چنا کار عملونه کړی دي الا ما كانوا يعملون مگر د هغه عملونو بدل ور کولی شي چې هغه کول ان الذي يكن اغرب فرض عليك القران چې فرض کړي دی پتا باندې لازم کړي دی پتا باندې رسول د قران رسول په نبی سلام فرض په موږ فرض لرادک خامخا واپس کون کړي تعالی اے نبی الی معاد زید واپس یعنی مکه ته تب هجرت کې اے نبی تب واپس بیا دې مکه ته راوړي قل او یا ربی اعلم زما رب خپوی دے من پاغچا جاء بالهدى چراغل دا حق دین سلام ومن او پاغچا باندیم پوی دے هو فی ضلال مبین چا پخکار گمراہ کرے وما کنت ترجو او نویتے چو امید دکولے اند دے خبر یلقا الیک الکتاب چی طالب ہم قرآن در کولی شی تا پا خوب کے دانوری دی طالب اللہ قرآن در کی الا مگر تا دا کتاب در کلیشو رحمتا من ربک استاد رب در رحمت دا وجه فلا تکونن ظهیرا نتچر امدادی مجوڑے گا للکافرین دا کافرانو ولا یصدنکا او دی گوری تا چروان نڑی عن آیات اللہ دا اللہ دا آیتننا قرآن نا دا گوری وان نڑی خواہ بعد از انزلت الیکا رستر دینا جتا تا نازل کلی شوی دی ودعو الى ربک دعوت ورکوا خپل رب تا دعوت ورکوا قرآن تا اللہ توحید تا ولا تکونن چرم کېګه من المشرکین د مشرکان لړلینا ولا تدعو رامدت شموایا مع الله الا الله سرا الها اخر بلزم وارتا لا اله نشته دی مددگار الا هو مگر یواز اغه کل شیء ار اغسیس چې پیدا کړی شوی دی نفنا د پارا الا وجهه هالکن او باطل و برباد دے الا وجهه مگر مخداغو له الحكم خاص اغل اختیار دے و الیه ترجعون خاص اغل تب واپس کولے شو بس کی خان ہمارے خراب نو نشو سار بھی کوشش کی